سلام ته زمون فخر یې زمونږ رهنما د خړومبې شکریا ادا کوم تاسو د جرنالستو چې زمونږ نه د دې حالات زمونږ د ملک زمونږ د دې صوبې او زمونږ د دې ضلعې تاسو معلومات اخلئ زه خو د دې باره کې خپل لیکون ته خپلې د صوبې ته خپل د ضلعې صوابۍ ته دا اپیل کوم چې دا الیکشن زمونږ بلدیاتي شروع دی سبا نه چې دې کې ډېر پرامن طریقې سره په ورورولۍ سره په دوستۍ سره او په خپلوۍ سره او د عزت د پښتنو چې کوم هغه پښتو ورته وایي هغه پښتو څه ته وایي چې په عزت د غریب په سر باندې لاس کېږدي د غریب تپوس وکړي د هغې په پرامن طریقې سره دا الیکشن وکړي چې چا سره پکې بدامني ونه شي څوک پکې زمونږ چې کوم دا حفاظت څوک کوي که هغه پولیس دی که هغه فوج دی که هغه د سکول استادان دي هر کوم سرکاري محکمه چې ده چې د هغې هېڅ قسم د هغې ته څه نقصان ونه رسي څه تکلیف ونه رسي د هغې عزت ته څه نقصان ونه رسي او پر امن طریقې سره دا الیکشن وشي بل زه دا اپیل کوم په نوم چې څومره پارټۍ دي چې دا سیاسي جنګ دی په سیاسي طریقې سره په ورورولۍ سره دا پر امن طریقې سره دا الیکشن موږ یو بل سره د ځای ته ورسوو اس قسم لا یو بل سره دشمنۍ طرفګانۍ جوړې نه کړو دا د غریبانانو د لاسه موږ ځای ته وزیر اعظم رسوو وزیر اعلی رسوو دغسې که د ضلعې په سطح مشر دی هغه د غریبانانې جوړوي دا ووټ چې څومره طاقت دی غریب سره دی دا هېڅ چا سره نشته خو چونکې موږ کم مالدار خلک یو بیا د دوی موږ بیا قدر عزت نه کوو نو موږ له پکار دی چې موږ د دې غریبو خیال وساتو د دوی عزت وکړو او چې بل د پاټو په سطح یو بل سره جګړې ونه کړو ضدبادي ونه کړو او اتفاق سره خپل د کلي په سطح خپل چې کوم عزیز ولاړ وي د علاقې او کوم صفا سوتره کس وي کوشش دا وکړئ هغه ته ووټ واچوئ چې جوارګر نه وي وګورئ چې هغه نور څه بدعمله نه وي وګورئ هغه شرابي نه وي وګوره هغه نور سمګلر نه وي که هغه وړوکی ووټر دی که غټ ووټر دی که هغه د تحصیل دی که هغه د جنرل سیټ دی که هغه د کسان سیټ دی د هغه کردار وګورئ که چېرې هغه جوارګر وي تاسو ته ښکاري ورور وي نو کوشش دا وکړئ چې د هغې نه هغه ډډې ته وساتئ یو میدان بد ګټي انشاءالله هر یو میدان بد ګټي انشاءالله